السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامیک کوزایب یوټیوب چینل مینوالو د الله تبارک وتعالى نه دعا ده چې روغ جوړ به د زندګۍ نه به خوندونه اخلي. الله تعالی مو سره زما خوشاله او آباد لره. الله تعالی مو د زندګۍ تمام مشکلات د خپل غیبي خزانو نه پوره کړه. نن د یوې نوې او د خاصې وظیفې سره حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د عرفې ورځ ډېره د برکت ورځ وي او الله تعالی په دغه ورځ باندې د خپل مؤمنانو دپاره خاص بخښنه فرمایي او د خپل بندگان بخي. نو الله رب العالمین ډېر مبارک ډېر د عظمت والا ذات دی. د عرفې د ورځې روژې نیولو هم ډېر ثواب راغلی دی. حدیث مبارک کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم انسان چې د عرفې د ورځې روژه ونیوله الله تعالی به دغه مؤمن مسلمان لاره 2 کالو د عبادت ثواب ورکړي او د 2 کالو ګناهونه هغه ګناهونه چې صغیره دي وړه ګناهونه دي الله تعالی به په دې روژه باندې معاف کړي. نو محترم مسلمانانو دا ډیره مبارک روژه ده او ډیره مبارک ورځ د عرفې ده. ځکه حدیث مبارک کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دې ورځ ډیر فضایل بیان کړي دي. ځکه حدیث کې راځي د یوې شپې عبادت د ذوالحجې چې کوم دی هغه د لیلة القدر د شپې برابر دی. نو محترم دومره لوی ثواب دومره لوی اجر تا ته په دې یوه ورځ باندې ملاویږي. راځو د وظیفې طرف ته. نو علما فرمایي د دې عرفې د ورځ یوه خاص وظیفه ده. هغه ډیره زیاته قیمتي هم ده، نایابه هم ده، مجربه هم ده او باقاعده چې کوم دی په دغې وظیفه باندې ډیرو مسلمانانو کارونه هم چې کوم دی هغه سم شوي دي. نو راځو د وظیفې طرف ته. کله چې د عرفې ورځ وي او ته چې کوم دی د عرفې د ورځې روژه ونیسي یا که روژه هم نه نیسي خو دا ورځ ډېره قیمتي او د برکت ورځ ده. نو ته به څنګه چې نبي کریم علیه الصلاة والسلام نه کومه دعا منقول ده. نبي علیه الصلاة والسلام دعا فرمایلې وه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. علما فرمایي چې دا دعا به 80 ځله مرتبه وفرمایي. الله تعالی به په دې دعا زره ستا 80 حاجتونه چې کوم دی هغه پوره کړي. ځکه محترمو دا په کال کې یوه موقع راځي دا موقع مس نه کوي. د دې موقع نه پیدا واخلئ، د دې موقع نه چې کوم دی برکت واخلئ. دا موقع ګوره کال کې یو فر راځي او بیا د انسان د زندګۍ ګارنټي خو نشته دی چې کله به موږ ژوندي یو که به مړه یو. نن راسه موقع ده نن چې کوم دی دا دعا وکړه. بله یوه خاص دعا چې کوم نبي کریم علیه الصلاة والسلام او اکابرین امت چې کوم دی فرمایي وایي کوم انسان د عرفې په ورځ باندې د ماسپښین مونځ نه پس یا د مازدیګر مونځ نه پس تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک یعنی دا تلبیه د 80 مرتبه او فرمایي. دې تلبیه دومره برکت دی علما فرمایي چې څوک دا غواړي چې زه په ایمان مړ شم ماله چې کله مرګ راځي نو زه چې مؤمن مسلمان یم زه په ایمان مړ شم ما ته د کلمه چې کوم دی نصیب شي نو هغه د عرفې په ورځ د ماسپښین مونځ نه پس 80 مرتبه تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. دغه تلبیه دی وایي او کوم انسان چې 80 مرتبه دغه تلبیه وایي الله تعالی به تمام کال په رزق کې داسې پراخي راولي، په کاروبار کې به برکت راولي، د مصیبتونو نه د غمونو نه د غټو بیمارو نه به الله تعالی په حفظ او امان کې چې کوم دی هغه وساتي. نو محترم عزیزانو ډېره زیاته خاص او مجربه وظیفه ده. عمل په خپله هم وکئ، خپل یارانو دوستانو ته هم دا وظیفه وفرمایئ. الله تعالی مو تل خوشحاله او آباد او ژوندي ساته.